الله پاک سره د احسان وکړو چې الله پاک موږ او تاسو خپل کور کې د خپلې خبرې د اورېدو توفیق زما عزتمنو که انسان نیکي کوي نو چې الله پاک توفیق ورکړي نو دی به نیکي وکړي او که انسان د ګناه نه بچ کېږي نو چې د الله پاک توفیق شامل حالي دی به د ګناه نه بچ نیکۍ توفیق ورکولو والا هم د الله پاک ذات دی او د ګناه نه بچ کولو والا ذات هم د الله پاک ذات دی او بیا زما عزتمنو الله جل جلاله موږ او تاسو باندې ډېر زیات احسانات کړي دي د الله پاک دومره ډېرې انعامات دي په موږ او تاسو باندې که چېرې موږ او تاسو د الله پاک احسانات او د الله پاک نعمتونه موږ او تاسو شمارل شروع کړو هر یو کس نارینه زنانه مالداران غریبانان ځوانان بوډاګان هر څوک که په ځان باندې د الله نعمتونه شمارل شروع کړي نو موږ او تاسو د الله پاک نعمتونه نشو شمارلی دومره ډېر د الله پاک نعمتونه دي دومره ډېر د الله پاک احسانات موږ او تاسو ټول چې دی د الله پاک په احساناتو کې ډوب یو الله پاک په خپل ارشاد فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ای زما بندګانو که چېرې تاسو زما نعمتونه شمارل شروع کړئ نو نشئ شمارلی دنیا کې خو د هر یو څیز چې ته شماره ووایې نو د هغې شماره کېږي په اسمان کې څومره ستوري دي چې څوک وایي چې یاره موږ د دې شماره کړو د دې شماره کېږي په دې ټوله دنیا کې په ونو باندې څومره پاڼې دي چې څوک وایي چې یاره د دې شماره کوو د دې شماره کېدی شي ولې ځکه چې داسې کمپیوټرې روتې دي داسې آلات روتې دي د ګنتۍ دپاره د شمارې دپاره چې په هغې باندې د هر یو څیز شماره اسانه ده لیکن الله پاک موږ او تاسو باندې دومره ډېر نعمتونه کړي دي الله پاک دومره ډېر احسانات دي چې الله پاک ارشاد فرمایي چې تاسو یې نه شئ شمارلی د دنیا یو کمپیوټر د دنیا یو علم والا د دنیا یو حسابدان ریاضیدان هغه چې کوم دی د الله پاک نعمتونه نشي شمارلی زما عزتمنو کوم الله چې په موږ باندې دا دومره ډېر نعمتونه کړي د هغې الله حق جوړېږي چې موږ د هغې الله شکر ادا کړو د هغې الله څه وکړو د هغې الله شکر ادا کړو ځکه زما عزتمندو چې دا کومو خلکو سره د په دې نعمتونو کې یو نعمت نشته مثال په طور یو سړی د په سترګو باندې معذوره د نظر یې نه لګي نو څومره لوی نعمت دی چې یقینا درته یم که دې کروړپتي دی او که دې اربپتي دی او که ده سره غټه بنګله ده او هر څومره غټ ګاډی دی ورسره خو چې ته د ده نه تپوس کوې ستاسو ارمان شته نو دی به وایي یاره زما اسم نه خو چې زما دا دوه سترګې دی چې دا زه نه چا نه پیدا مه چې دې مې پې لیدې دا مور پلار مې پې لیدلې وه دا چې کوم زمانه پیدا دي چې دا خپل بچي خو مې لیدلې وي او اسمان مې لیدلې وي چې د اسمان رنګ څنګه دی چې په سترګو معذوره دی هغه ته پته لګي چې د اسمان رنګ څنګه دی هغه ته پته لګي په سور رنګ او په شین رنګ او په سپین رنګ په دې باندې څوک ویلی شي د دنیا یو علم والا یو قسم چې کوم دی په سترګو باندې ړوند دی هغه نشي پوهیلی چې سور رنګ دی ته وایي څنګه به یې پوهیې رنګ باندې به څنګه پوهیې الله جل جلاله زما عزتونه موږ او تاسو له دا سترګې راکړي دي او په دې په لکونو کیمرې دي په دې کې څه دي پکې دا چې موږ ته پکې دا رنګونه ښکاري سور هم راته ښکاري شین هم راته ښکاري او زیړ هم راته ښکاري دا څومره رنګونه چې ښکاري دا الله پاک چې کوم دي زموږ پر سترګو کې دا کیمرې لګولي دا زما عزتونه دا د الله نعمتونه دي ښه دا روغ دماغ الله پاک راکړي دي دا چې په روډونو باندې ګرځي او کپړې یې خیرنې دي او په روټۍ نه پوهېږي په چیو نه پوهېږي په ګرمۍ نه پوهېږي په یخنۍ نه پوهېږي خو سم دم انسان دی لاسونه هم سم دي خپې هم سمې دي خو ګوري به تا ته لیکن زما عزتونو دماغو کې چې کوم دی بس یو رک الټه پلټی شي بس نو زما عزتونو دا د الله پاک احسانات دي الله پاک موږ له لاسونه راکړي دي الله موږ له د وینا لپاره جمع راکړي ده دا څومره لوی نعمت دی چې کوم چاړاګان دي که نه چاړاګان دي یقینو که څومره ګران کار دی هغې ټولې خبرې نشي کولی ورې د هغې هغه موره پلار هم د دې چاړه په دې ټولو خبرو باندې نه پوهېږي دا ژبه څومره لوی نعمت دی موږ چې څه غواړو څه تکلیف یې راته په دې ژبه د هغې وینا وکړو اوږې شو نو په دې چې خبره وکړو دغه په ژبه ووایو چې یاره زه اوږې شوی یم زه تږی شوی یم زه ستړی یم زه بیمار یم ما ته تکلیف دی دا ژبه چې کوم دی دا د الله یو لوی نعمت دی موږ به تاسو ته خپلو بچو ته پې نومونه الو چې په ژبه چاړه دی هغه خپلو بچو ته نومونه اخیستی شي خپلو بچو ته نوم نشي اخیستی زما عزتمندو دا ټول د الله پاک نعمتونه دي او د هغې الله پاک چې کوم دی نو شکر پکار دی حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې یو صاحب چې کوم دی نو داسې تیر شو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل هغه خپل ملګري ته
وی دې دا کس ته وګوره ته وي په ده باندې د الله پاک څه نعمت ویني نو چې هغه ورته وکتل وی امیر المؤمنین دا غریب خو ډېر زیات پریشانه دی بیمارو ګیر کړی دی په تکلیف کې دی په ده باندې د الله پاک کوم یو نعمت دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ته خبر وکړه ډېره د سوچ خبره ورته یې وفرمایل وی د ده لوی بول او واړه بول په اسانه کېږي دا د الله پاک نعمت نه دی دا د الله پاک نعمت نه دی موږ سره چونکې الحمدلله چې کله هم زړه وشي واړه اودس مات کړو موږ سره قدر نشته چې د چا بند شي هغه ته بیا ووایو چې دا هسپتال ته لاړ شي که نه او چاته چې وړو بوله تکلیف یې بند شوي دي څومره چغې وایي هو ټول واړې په مخه راغشتې ټول واړې په مخه راغشتې نو زما عزتمنو دا د الله بې انتها الله پاک نه دا د ژبې د هغه ذایقه خوږو راته پته لګي د ترخو راته پته لګي د یخو راته پته لګي د ګرمو راته پته لګي په ټوله دنیا کې چې کومه د ګاډو غټه کارخانه ده دا بیټفورډ په نوم باندې بیټفورډ دا ګاډي ټرکونه بسونه پته یې څونه څونه ګاډي د نن نه 15 کاله مخکې خبره ده په مانسیري مرکز کې یو مشر خبره کوله وی د دې کارخانې د مالک د ژبې نه الله پاک دا ذایقه غشته بس هغه که مرچکي خوري هغه ته پته نه لګي چې دا مرچکي دی او که دا خوب دی او که دا تریخ دی زما یقینو دا ژبه د الله لوی نعمت دی او دا د دې ټولو نعمتونو نه لوی نعمت چې دی هغه د ایمان نعمت دی لا اله الا الله محمد رسول الله په الله مې د قسم دا دومره لوی نعمت دی چې دا یو کس کلمې والا په ټوله دنیا کې موجودي یو کس په ټوله دنیا کې چې په کوم ځای نور راخیږي په کوم ځای د الله د اسمان ولاړ دی په دې ټولو دنیا کې چې یو کس کلمې والا جمع دي د دې یو کس ته وجې نه به دا ټول نظام الله پاک چلی ورځ به هم راځي شپه به هم راځي یخني به هم راځي ګرمي به هم راځي دا ټولې سبزیانې دا ټولې میوې دا ټولې فرشتو نظام دا ټول هر څه نظام به د یو کلمې دپاره نن که دا کافرانې خوري که نه او مزې کوي د مسلمان د وجې نه چې مسلمان شته ایمان والا شته کلمې والا شته لا اله الا الله محمد رسول الله والا شته دی نو دې چې کوم دی لګیا دی خپل ژوند تېری چې کلمې والا ختم شي الله پاک بیا نه امریکې ته ګوري نه روس ته ګوري نه چین ته ګوري نه جاپان ته مخې سره به بس په سکندونو کې به زلزله به شروع شي زما عزتمنو دا کلمه ډېر لوی دولت دی فرمایي چې د مرګ په وخت کې چې چاته دا کلمه الله پاک نصیب کړه لا اله الا الله نو څو شو وی د دې سړي نه بعد د دې کلمې د برکت ویلو په برکت سره د ده نه به د مرګ سختي او تکلیف به ختم شي او فرمایي وی مخ به روښانه شي مخ به وځلېږي مخ به روښانه شي او دی به په جنت کې چې الله ولا کوم مقام ورکړي دی هغه مقام به خپل وویني د دې وجې موږ ته فرمایي چې کله چا دغې که نه دا خبره ذهن کې کینو چې د چا اخري وختونه په ځان باندې راکېښودل نه دي پکار دغه ځای کې ورسره کینو او په مزه مزه ورسره وایو لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله موږ ته عالمان صاحبان فرمایي وي تاسو ته مو وایئ چې دا کلمه ووایه ځکه چې دغه ټیم کې شیطان راغلی دی هغه ورسره او ورسره دی نو که ته ورته وایې چې کلمه ووایه او هغه ووایي چې نه یې وایم نو ګناهګار دی وي نه وي تاسو سره خوا کې کښېنئ او کلمه ورسره انشاءالله هغه به ووایي ښکاره به ووایي ته به یې اورې خو که تا ونرېدله الله به توفیق ورکړي په مزه به یې نو دا ډېره مبارک چې څوک په ورځ او په شپه کې 100 ځله دا کلمه وایي څونه ځله 100 په ورځ د قیامت به د خپل ځای نه دی داسې پاسي چې مخ به د څوارلسمې شپې د سپومې په شان پرتې څومره عزت دی او که نه دی موږ د دنیا عزتونو پسې منډې وکړو دنیا عزت خو که نن د څلور پیسې دله رالې نو څه وي پیسې د لاس خیرې نن ما سره او سبا تا سره خو دا د قیامت د ورځې چې کوم دغه کوم عزت دی هغه همیشه همیشه دی هغه همیشه موږ به تاسو به انشاءالله د دې کلمې ورد کوو ټیک ده که نه لا اله الا الله او دویم جز دی محمد رسول الله د حضور صلی الله علیه وسلم په سنت طریقو کې موږ ته کامیابي ښکاره شي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو سنت طریقه الله پاک ته د اوو ځمکو اوو اسمانو نه زیاته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سنت طریقه دی اوبه وڅښلې اوبه سنت دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک جون موږ ته پروت دی موږ ته ښولی دی
د پیغمبر علیه السلام چې څنګه وبس کړي دي هغسې وبوس کړي نو د څو سوو شهیدانو اجر به الله درکړي. ګوره په ښي لاس باندې اوبه راغشتل دا سنت طریقه ده. دا سري ښي لاس باندې بیا چې دی بسم الله سره اوبه راغشتل دا سنت طریقه ده. او په ناسته باندې اوبه څښل تاسو شمارې څو په ناسته باندې اوبه څښل دا سنت طریقه ده. په 3 ساګانو باندې اوبه څښل دا سنت طریقه ده. او په آخر کې الحمدلله ویل څو سنت شوي 1500 شهیدانو اجر او ثواب به الله پاک دې کس له ورکوي چې چا په سنت طریقې سره اوبه وڅښل. نو موږ د ورځې څو ځله څښو، په ژمي کې خو چلو 2-3 ځله څښو، خو په ګرمۍ کې خو دا خبره چې بس هر 15 منټه پس سړی اوبه څښي. نو اوبه څښل په سنت طریقه د پیغمبر علیه السلام د موږ خوب راشي. که چېرې خوب د پیغمبر علیه السلام په سنت طریقه باندې راغی، یو سړي 15 کاله ژوند دی نو 30 کاله په خوب کې راځي او که نه راځي؟ نو که ستا دا خوب زموږ د پیغمبر علیه السلام په سنت طریقه راغی نو دغه 30 کاله هم ستا په عبادت کې لاړ. او که د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه پکې نشته هغه 30 کاله ستا په غفلت کې لاړ. څومره دین حضرت علی رضی الله عنه نه چا تپوس وکړ، وایي تاسو مسلمانان په ورځ او په شپه کې څومره عبادت کوئ؟ هغه ورته وایي موږ 40 ګنټې د الله پاک عبادت کوو. هلې وایي تاسو ویده کېږئ نه، تاسو خورئ نه، تاسو څښئ نه، دا وایي دا هر څه کوو. خو زمونږ هر کار د مسلمان هر کار هغه د پیغمبر علیه السلام په سنت طریقه دی. نو چې د پیغمبر علیه السلام په سنت طریقه شو نو هغه عبادت شو. ګوره بیت الخلا ته چې موږ ځو نه اودس ماتي نو هلته کې ته نه ذکر نشي کولی، هلته ذکر نشي کولی. خو که ته په سنت طریقه لاړې، سنت دعاوې ووې، په سنت طریقه ته وردننه شوې، په سنت طریقه ته راووتې، ستا دا بیت الخلا ته تلل چې کوم دی دا هم عبادت شو. نو زمونږ استاد چې کوم دی هر څه جومات ته راځو د پیغمبر علیه السلام یو دعا لوستې ده، د جومات نه وځو پیغمبر علیه السلام یو دعا لوستې ده، کور ته ننوځو پیغمبر علیه السلام یو دعا لوستې ده. وایي چې چا څوک چې د کور نه راوځي او ده دا وایي بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله، دته یو فرشته 4 خوش خبرې اوري. څو خوش خبرې؟ 4. یو فرشته ورته 4 اعلانات کوي، وایي تا ته هدایت شو، تا ته به څوک ګمراه نه کړي، څوک به دې دوکه نه کړي. دویم نمبر ستا کفایت شو، ستا نیمګړتیا به الله پوره کړي. دا ورته څوک وایي؟ دا ورته فرشته ورته وایي. وی تا ته هدایت شو، ستا نیمګړتیا به الله پوره کړي او ستا حفاظت شو. او 4م نمبر وي شیطان ستا نه لرې کړی شو. څومره اسانه دعا ده، اسانه ده که ګرانه ده؟ بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ځان عادت جوړ کړو. که جومات ته راځو ومې وایو، که څه خپل کار روزګار لرو نو ومې وایو، که بازار ته لاړو نو ومې چې څوک به بازار کې 4مه کلمه ووایي 10 لاکه ګناهونه یې معاف شو. څو سوه؟ 10 لاکه. سوونه نه دي، زرګونه نه دي، 10 لاکه ګناهونه یې معاف شو، 10 لاکه نیکۍ ولیکلی شوې او 10 لاکه درجې یې بلندې شوې. 4مه کلمه ماشومان لږ ورځي بازار کې. اوس دا 4مه کلمه په جومات کې ووایي نو دغه اجر نشته. ولې نشته؟ دا د بازار کلمه ده. په دې بازار کې په دې باندې دغه شان اجر شته، ثواب شته، خو چې بازار کې دی وایي نو بیا دغه یو بله دعا ده چې چا ویده په بازار کې وایي بسم الله وبالله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. باندې مونږ وایو که نه در رسول الله. بسم الله وبالله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. چې دا چا په بازار کې وایي یو فرشته الله پاک فرمایي چې دا د غفلت ځای او تاسو د غفلت په ځای کې یاد کړم، ای فرشتو تاسو ګواه اوسئ ما رده بخښنه. په بازار کې ځکه بازار کې به د هر یو شي ځان ته راکاږي، هر یو شي کې چې کوم دی نو کشش دی او اثر دی. نو موږ او تاسو به د پیغمبر علیه السلام سنت طریقو باندې په خپل ژوند تېرو. او بله دا چې موږ او تاسو 15 وخته لمونځ پابندۍ اهتمام سره په خپل هم کوو او د خپلو زنانو د مونځونو خیال ساتو، د خپلو ماشومانو د مونځونو خیال ساتو. خپله محله کې چې زمونږ یو کس بېلمازه پاتې نشي، ځکه که یو بېلمازه یي که نه د یو بېلمازه نه غوسه او سپېرتوب 40 پورونه ښي راسته
او سلويخ کورونه غس لاسته سلويخ کورونه مخې ته او سلويخ کورونه شاته په دې اتو شلو کورونو کې د دې یو بېلمازه نفوست او سپېرتوب چې دی دا وررسي نو موږ په خپله باندې مونځ کوو مثال ورکوي یو سړی چې کوم دی په خپل کور کې باغیچه ده او ورسره خوا کې مرداره پرته ده دله به د دې مردارې بوی راځي او که نه به راځي دکه مثال دی مونږ تاسو په خپله مونځ کوو لیکن زموږ په ګاونډ کې یو سړی بېلمازه د هغه نفوست نه موږ بچ کېدی شو او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي قرة عیني فی الصلاة زما د سترګو یخوالی په مونځ کې دی چې کوم نارینه زنانه مونځ کوي دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سترګو مبارکو ته یخوالی رسوي چې کوم نارینه زنانه مونځ نه کوي دا د پیغمبر علیه السلام سترګو مبارکو ته څه رسوي تکلیف رسوي او حدیث شریف کې راځي وي مونځ د دین ستن ده چې چا مونځ قایم کړ د دین قایم کړ او چې چا مونځ پرېښود فقد هدم الدین وي ته چې کوم دی نو د دین ورغله دا ګشت چې دی که نه ګشت دا موږ چې کوو دا د دې دپاره دی چې زمونږ د محلې کې څومره بالغ نارینه دي بالغ دا ټول جومات ته د جمع سره مانځه باندې راشي دا روڼ یو محنت دی ګورې دا به په محنت باندې کېږي یو کس پسې به تلل غواړي هغه ته به دا خبره کوي چې وروره کامیابي الله په دین کې او دین الله پاک د محنت سره تړلی او دې محنت باره کې راځه مانځه نه پس به خبره کېږي راشه دا خبره یو کس پسې به تلل غواړي هغه ته به وایي چې وروره دا مونځ چې دی مونځ دا د دین ستن ده او د مونځ حیثیت په بدن کې داسې دی لکه په بدن کې چې د انسان سر وي نو چې سر دې شته نو لاس به دې هم کار وکړي خپې به دې هم کار وکړي او چې سر دې نشته نو لاسونه به دې کار وکړي چې سر دې نشته نه دې لاس کار کوي او نه دې خپې کار کوي د مونځ دغه حیثیت نو دې وجې نه موږ تاسو به د مونځ محنت کوو مونځونه به د علم په رڼا کې کوو مونځ سجدې ساوه څه ته وایي سجدې ساوه په کومو خبرو باندې راځي نارینو ته خو دا چلو څه ناسه به پته وي خو زموږ زنانو ته ګوره دې خبرې پته نشته چې سجدې ساوه لا که ممنه سجدې ساوه لا څه ته وایي مونځ په کومو خبرو ماتېږي او دس په کومو خبرو ماتېږي نورونو دا د علم په رڼا کې به دا مونځ نه کوو علم په رڼا کې هم مونځ کوو بعضې خلک موزې اچوي موزې نو د دې موضوع خپل علم دی دا نه چې بدواله چولې نو د جمعې په سر کې واچولې نو چې جمعې ختم شي بیا به پاتې د دې خپل علم دی چې په سفر کې به سونه اچي په سفر کې او په کور کې به دا سونه اچي د دې خپل علم دی چې دا څومره وشلېږي نو په دې باندې مونځ کېږي د دې خپل علم دی دا به زده کوو دا ټولې خبرې زده کوو به که نه نو چې چا د قرآن پاک یو آیات زده کړه الله پاک بوله د 100 رکعاتو نفل اجر او ثواب ورکړي او چې چا د علم یو باب زده کړه د 0 رکعاتو نفل اجر او ثواب ورکړي نن یقینو که نن موږ علم موږ کې تنده نشته عالمانو کتابونه راغشتي دي او المارو کې ټپ پراته دي نو که موږ د علماو نه تپوس کوو نه به کتاب راوالي نو دوړې بند کړو څنډي او مسله به هم پکې وګوري نن یقینو که بس مفتیان هم ډېر دي عالمان دي موږ تپوسونه نه کوو هرې خبرې د علماو نه تپوس زه مزدوري کوم څنګه وکړم زه زمیندار یم څه طریقه غواړم دا ټولو د دې ټولو خبرې چې کوم علم او موږ تاسو ذکر باندې جوړ شو او د ټولو نه اوچت ذکر چې هغه د قرآن پاک تلاوت هغه څه دا د ټولو نه اوچت ذکر حضرت عثمان رضی الله عنه بدون تلاوت کو چې څو قرآن پاک د هغه د تلاوت د وجې نه ضعیف شوي کمزوري شي چې لکه پاڼې وشلېږي دغه شي ضعیف شي څو قرآن پاک د هغې د تلاوت د وجې نه چې کوم دی هغه ضعیف شي موږ په خپله سوچ وکړو چې نن موږ د قرآن تلاوت څومره موږ خو چې روژه راشي روژه د روژې میاشت راشي نو قرآن پاک راوالو قرآن پاک په روژه کې تلاوت کوو او چې روژه ختمه شي نو بس بیا کېږو نو بس لکه چې ته به یې مولوي صاحب اعلان وکړو چې خدای مو بخښه بس روژه میاشت ختم شوه او را روان کال به بیا قرآن پاک کوئ تلاوت به کوئ نه د قرآن پاک تلاوت روزانه وی د قرآن پاک حق دی د قرآن حق دا دی چې په کال کې به د دې 2 پیرې ختم کړي څو پیرې دا د قرآن حق دی او چې چا د قرآن پاک حق نه دی ادا کړی دا قرآن به چې کوم دی په ورځ د قیامت به پې ګواهي کوي یا الله د زما حق نه دی ادا کړی نو موږ به الله له څه جواب وایو دې قرآن دغه کې به موږ الله پاک له څه جواب وایو نو موږ روزانه د قرآن پاک تلاوت وی چې کوم د قرآن پاک حافظ دی دی به 3 سپارې روزانه وي څو به وي او چې د قرآن حافظ نه دی نو دی به 1 سپاره روزانه څونه به وي 1 سپاره او دې سره 3 کلمات درود شریف استغفار
دریم یو پیر سبحان الله ویل د خود د غر نه زیات ثواب یو پیر الحمدلله ویل د خود د غر نه زیات ثواب یو پیر الله اکبر ویل د خود د غر نه زیات ثواب او خود غر څومره دی پته ده 14 میله وګد غر څو میله 14 نو یو پیر سبحان الله دی وی د خود د غر نه زیات ثواب الله او استغفار خپل ګناهونه ځان ته مخکې کول او په هغې باندې د الله نه معافي غوښتل وایي چې څوک په خپلو ګناهونو الله ته توبه وباسي الله پاک ارشاد فرمایي فرشتو ته وي نن چې کوم دی رڼاګانې جوړې کړې په اسمان لکه چې دلته واده باندې خلک دا مرچکي نه لګوي الله پاک فرمایي چې نن چراغا کې نن رڼاګانې ولګوئ فرشتې تپوس کوي عرض کوي الله پاک نن څه چل شوی دی الله پاک ورته فرمایي نن زما یو بنده ما سره روغه کړې څه کړي چې څوک په خپلو ګناهونو الله ته توبه وباسي دا داسې شی چې د الله پاک سره روغه الله پاک دونه خوشحالېږي پرې الله پاک په توبه ایستونکي په توبهګار انسان باندې الله دومره خوشحالېږي چې موږ او تاسو به استغفار لولو او دویم د استغفار پیدا ده چې څوک استغفار کوي الله پاک به د ده ګناهونه معاف کوي او الله پاک به دله د داسې ځای نه رزق ورکوي چې د ده په وهم او ګمان کې د ده به څه دي د ده به په وهم او ګمان کې وي الله به رزق ورکوي او دریمه ده چې الله پاک به دله په هره تنګۍ کې لار روباسي بندې دروازې به ورته الله کولاوي نو استغفار او درود شریف به ځکه وایو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په موږ باندې ډېر زیات احسانات دي موږ باندې څه دي احسانات موږ له څومره دعاګانې کړي موره به یو پیر ولیده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر زیات خوشحاله دي پته لګي که نه یو سړی خوشحالي پته لګي چې موره به عایشه رضی الله عنها وکتل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوشحاله دي عرض یې وکړې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ما لپاره دعا وکړي وی چې ورګه د دې موقع نه پیدا واخلم ما لپاره دعا وکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عایشه رضی الله عنها چې د ټولو مسلمانانو مور ده هغې دپاره دعا وکړه او چې هغې له دعا وکړه هغه دومره ډېره خوشحاله شوه چې د ډېرې خوشحالۍ نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په جولۍ کې راپرېوته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ارشاد فرمایي مفهوم داسې دی چې عایشه ما تا له دعا وکړه دې وجې ته خوشحاله شوې ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دې وجې ته خوشحاله شوه پیغمبر علیه الصلاۃ اورېدو خبره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ارشاد فرمایي عایشې داسې دعا زه د خپل امت دپاره د هر مانځه نه پس د الله نه غواړم داسې دعا د هر مانځه نه پس د خپل امت دپاره کوم نو بیا عالمان صاحبان فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړی شو عرض وکړی شو چې بیبیانې خو د هغې 9 یا 11 وې وایي ستا زیات محبت چا سره وي عایشې سره دا قدرتي کار دی د مور او پلار 15 یا شپږ بچي که نه یو بچي سره پکې مینه زیاتې دا قدرتي کار دی پیغمبر علیه السلام د ټولو بیبیانو حق پوره کو نو پیغمبر علیه السلام ورته ارشاد وفرمایي عایشې سره نو عایشه رضی الله عنها چې کومه خوښه بیبي ده هغې له په درخواست باندې دعا کوي او خپل امت له بغیر درخواست نه د هر مانځه نه پس دعا کوي د پیغمبر علیه السلام احسانات ځان ته مخې کول او په پیغمبر علیه السلام درود شریف چې څوک سل ځله درود شریف ولولي د ده په تندي باندې 2 کرښې راخپې شي دی به منافق هم ني او دی به جهنمي هم ني څه به ني منافق به هم ني او جهنمي به هم ني سل ځله نو درود شریف خو ګوره د مانځه نه درود شریف نه دی د مانځه کې دا خو ډېر بهتره دی او کني نو آسان درود شریف صلی الله علیه وسلم دا درود شریف نورم ډېر قسمونه دي ډېر قسمه دي درود شریف نو چې کوم موږ تاسو کم از کم 200 ځله پیغمبر علیه السلام درود شریف سل ځله سهار او سل ځله ماښام استغفار سل ځله سهار او سل ځله ماښام دریمه کلمه سل ځله سهار او سل ځله ماښام ماخوتن انشاءالله او باقي دا دی چې به زموږ استاسو اخلاق د پیغمبر علیه السلام مبارک اخلاق څنګه اخلاق چې پیغمبر علیه السلام اخلاق ته کافرانو قتل هغې به ایمان ته راتلو اسلام ته د پیغمبر علیه السلام محبت ماشومانو به پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیه السلام او ماشومانو سره مینه کول ماشومانو سره او حضرت حسن او حسین رضی الله عنه چې کله پیغمبر علیه السلام سجدې ته لاړل نو د پیغمبر علیه السلام په شا مبارکه به کېناستل پیغمبر علیه السلام به د ماشومانو د وجې چې کوم دي د سجدې نه پاسېدل دونه مینه ماشومانو سره پیغمبر علیه السلام یو پیره او فرمایل خپلو بیبیانو ته وایي نن شپه به زه یو بیبي ته انعام ورکوم څه څیز به ورکوم او هغه
هغه به ډېره خوش قسمته بیبي بس هغه بیبیانو ټول وایي چې یا الله ته مهربانه شې چې دا څه انعام دی یا څه څیز دی چې دا موږ له په هغه شپه باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام معاشره جوړه کړې ده په هغه شپه پیغمبر علیه الصلاة والسلام هرې بیبي له ورغلی دی او هغې له څه څیز ورکړی دی او دی ورته ویلي چې ګوره بلې ته غږ ونه کړي بل چا ته غږ ونه کړي ټولو بیبیانو له یې ورکړه چې سحر شو که نه هره بیبي خوشحاله وه چې ما ته څیز میلاو شوی دی حالانکې ټولو له یې ورکړو خو دی ورته فرمایلي چې ګورې بلې ته به غږ نه کړي بل چا ته غږ نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام معاشره جوړه کړې وه یو صحابي د خپل بچي سره مینه کوله بچو سره مینه پکار که نه مینه یې ورسره کوله محبت یې ورسره کوه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې راغی ورته یې وفرمیل هغه صحابي ته د خپل بچي سره مینه کول ډېر ښه کار دی خو د یتیم په مخ کې مه کوه د چا په مخ کې مه کوه ولې ورته ویې یتیم په مخ کې مه کوه ولې یتیم به خفه شي چې کاش که زما پلار دی ما سره به پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغې چې کوم دی امت له مینه ورکړې ده امت ته اخلاق دغه کړي دي پیغمبر علیه السلام والا مبارک اخلاق زمونږ جوړ شي او زمونږ هر کار د الله د رضا لپاره شي د چا لپاره چې څه کوم چې زما نه زما الله رضا شي بس د چا جنازې لزم چې زما نه زما الله رضا شي د چا دعا لزم زما نه زما الله رضا شي څه نیکي کوم چې په دې کې بس زمان بس نیت د الله د رضا چې د الله د رضا نیت وي الله به پرې ډېر څه راکوي او که د ریا د دکلاوي دپاره وي ورته چې کوم دی نو دا د فقر خطره وي د الله د رضا لپاره د ګوره د یتیم په سر د لاس کېښودو نو چې څومره ویښته د ده لاس لاندې راله دومره نیکۍ د الله پاک لیکي وي د الله د رضا لپاره یو کجوره د خیرات څومره یو کجوره نه کیلو یادوي نه من یادوي یو کجوره خو نیت ته پکې دا چې زما الله رضا شي د غرونو برابر اجر او ثواب بدل الله پاک او چې ریا دکلاوي دپاره د غرونه خیرات کړو وایي څه وي لوستړی خدای ناران دی او زمونږ د دعوتو د تبلیغ کار چې دی دا زمونږ او ستاسو کار دی زمونږ د ذمهواري دا سری دا زمونږ ذمهواري ده ولې چې زمونږ او ستاسو دا یقین دی دا عقیده ده چې حضور صلی الله علیه وسلم الله پاک اخري نبي رالیږلی دی او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه بعد بل نبي دنیا ته نه راځي هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام والا مبارک کار هغه مبارک محنت هدایت والا محنت هغه الله پاک زمونږ او ستاسو د ټولو په ذمه باندې لګولی زمونږ او ستاسو دا ذمهواري ده ولې چې بل پیغمبر به نه راشي صحابه رضی الله عنهم اجمعین هغه ذمهواري پوره کړه او هغوی چې کوم دی وروره د مکې مکرمې د بیت الله شریف لمونځونه یې پرېښودله موږ ته دا کلمه راورسوله مدینه منوره کې یو مونځ په 50,000 دی او په حرم شریف کې مکه مکرمه حرم بیت الله شریف کې یو مونځ په 1,00,000 دی او صحابه رضی الله عنهم اجمعین لاړو په ټولو دنیا کې قبرونه دي افغانستان تقریبا 80 پورې صحابه رضی الله عنهم په افغانستان کې دی 80 او زموږ په پاکستان کې دا چې کوم صحابه بابا ورته وایي مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه به فرمایل دا 15 کم سلويخ صحابه دي چې دی په یو قبر کې دي دونه غټ قبر دی چا لیدلی تاسو لوی غټ قبر دی 15 کم سلويخ دا موږ له الحمدلله 2-3 ځله ولا موږ ته ها په چین کې چې دی د صحابه ابي وقاص رضی الله عنه هغه قبر دی او په اردن کې پته نه لګي څومره پسونو د صحابه رضی الله عنهم چې کوم ځای قبر په ټول دنیا کې د صحابه رضی الله عنهم موږ یو ملک ته تللی وو تشاد ورته وي افریقا کې هغې ملک ته چې موږ لاړو موږ سره بل جومات هم و د کوهاټ هغې جومات ته د هغه ځای ګورنر ورته وایي دا ستاسو د سپینو خلکو دویم جومات دی چې دلته راغی افریقي والا هغې ټول تور دي تک تور دي وایي ستاسو د سپینو خلکو دا دویم جومات دی چې دلته راغی زموږ د علاقې ته یو د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه جومات راغلی زموږ د علاقې ته عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه صحابي دا غي جمعات راغلو دا دیم جمعات تاسو چې هغه د افریقې په ځنګلو کې یقینو کومه 99 کې تلو شیر کاکا روډ بنوي نه میوه نشته سبزی نشته د سکلو وب نشته 10 کیلومتره یا 50 کیلومتره فاصله باندې موږ د سکلو وبرو نو دې سوال له سو کاله مخکې هغه ته تلو چې هغه ټیم کې وسو چونکې صحابو ذمهواري وه هغه ذمهواري خپله پوره کړه او د افریقې هغه ځنګلو ته ولاړ ټولو دنیا کې د صحابو قبرونه جوړ شي موږ
دا صحابو جذبې وي هغې ذمهواري ګڼي اوس دا زمونږ ذمهواري ده الله را کړی مال الله را کړی جان او دا راوالو د الله په لار کې چا را کړی دي دا موږ له هر څه الله را کړي موسی علیه السلام چې کله قارون ته ووایه که نه وي د دې نه زکات ورکړه وي دا زما د خپلو مټو ګټه نن موږ وایو که نه دا زما د مټو ګټه ده نه هغه وایي دا زما د خپلو مټو ګټه ستا د مټو ګټه نه دا تاله الله درکړه چې وي دا زما د مټو ګټه ده دا نو بس موسی علیه السلام ځمکې ته وینیسه بیا موسی علیه السلام سوچ وکړ چې دی به وایي زما د تره زوی دی دی به وایي چې زما مال ټول موسی علیه السلام ته پاتې شو زه د خپل دغه دپاره د خپل غرض دپاره یې ځکه دی نو غرق کړم موسی علیه السلام حکم وکړ وي د دغه ټولې خزانې راوالې د ده په سړی واچوئ چې سبا دې ما ته دا ګیله ونه کړي چې تا خو زه غرق کړم خو زما مال او دولت خزانې ټولې تا ته نو موږ سره چې دا سدي دا موږ له چا را کړي الله را کړي اوس اسرائیل علیه السلام راشي که نه او تاسو نه او ما ته وایي چې زه چې لو وخت یې پوره دی او تاسو ته ټول ووایي چې را امیر صاحب درته اجازت ورکړه مدرسې هم ده او مطلب دا دی چې کور به لږ سوال جواب وکړي بیا خیر دی وبه مني ستاسو جرګه یاره تاسو ټول په اودس کې ناست یې سپین ږیري مې کاکا وبه مني چې یاره خیر دی له کوره پورځي نو چې ته څه غواړې هغه وکړه ولې نه مني چې نه دا مال زمونږ دی نه دا ځان زمونږ دی نو چا اراده ده څلور میاشتې نیتونه خو کې که الله نیت وکړه الله سوچت کړه الله یقین وکړه الله به توفیق دا چې څوک تللي دي دا چا بوتلي دي پیسو نه دي بوتلي الله پاک بوتلي دي موږ تاسو به څوک بولي موږ به الله بولو نو موږ به د چا نه غواړو د الله نه به غواړو انشاءالله او داسې کار وکړئ که خیر چې ګوره داسې روزي لپاره پتا باندې په تلاوت باندې چې موږ د الله د کور د آبادولو کوشش کوو الله به زموږ کورونه نه آبادوي الله به زموږ کورونه آبادوي ٹھیک ده که نه انشاءالله او سحر مانځه سهار چې کوم دی تعلیم کېږي دلته کوشش کوو چې په تعلیم کې ټول کېږي دا زموږ ضرورت دی انسان کې ګوره د لالچ ماده پرته یو شي ګټه اوري نن چې موږ عربو ته ځو دوبۍ ته ځو یو ملکبۍ ته ولې ځو هلته زیاتې ملاوېږي دغه شان چې موږ ته پته ولګي چې په ذکر څه ملاوېږي په تلاوت څه ملاوېږي په مونځ څه ملاوېږي په دې عمل څه بیا انسان کوشش کوي چې اوس دا عمل کړي الله مې ناس ته قبول کړي الله خوشاله کړي اللهم صل علی سيدنا